سړی به هغه چا سره وي چا سره چې هغه محبت کړی وي. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خدمت کې یو کس حاضر شو او د نبی علیه السلام نه تپوس کو چې د الله رسوله ستا د هغې کس په باره کې څه خیال دی چې هغه د یو نیک انسان سره محبت کوي او د هغه درجې ته رسېدی نشي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي المرء مع من احب، سړی به هغه چا سره وي چا سره چې هغه محبت کړی وي. نو دنیا کې خپل محبتونه دا د داسې اشیاء سره او د داسې سوزونو سره پیدا کو چې هغه مونږ ته د دنیا او د آخرت پیدا راکوي. نو دنیا کې به مونږ محبت د قرآن سره پیدا کوو، دنیا کې به مونږ محبت د قرآن والو سره پیدا کوو، دنیا کې به مونږ محبت د نیکانو سره پیدا کوو. نو دی په وجه باندې به الله تبارک وتعالی مونږ ډېر یو اوچت مقام ته رسوي. نو هم به د الله تبارک وتعالی عبادت کوو، د الله بندګي به په صحیح طریقه کوو او د دغې سره سره به د خپل محبتونو د خپلو صحبتونو خیال ساتو. لکه شاعر فرمایي صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. وی د نیکو انسانانو سره کېنه پاسنه ستانه به نیک انسان جوړ شي او که چېرې ته د بدو انسانانو سره کېنې پاسې نو ته به بد انسان جوړېږي. نو خپل محبت دا د نیکانو سره پیدا کوم، د صالحینو سره پیدا کوم، هغه انسانانو سره پیدا کو کوم انسانان چې د الله تبارک وتعالی په دین باندې مین دي او د الله دا دین نورو خلقو ته ښایي. او د هغې انسانانو نه به ځان ساتو چې کوم مونږ ته د دنیا او د آخرت په اعتبار سره نقصان را رسوي.